الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دميدت مني اللہ رب العزت قرآن پاک دا آیات سے اللہ فرمائی یا ایہا الذین آمنو اے آقا سنے تسے ایمان وڑی دا ادخلو فی السلم کافہ داخل شئی تسے پہ اسلام شی بروبار ولا تتبعوا تسی تبدوری ما کئی خطوات شیطان دے قدم دے شیطان انہو لکم عدو مبین بے شک دا شیطان تستے پرا جواد دشمن دا. اللہ رب العزت مشتہ فرمائی کہ تشے پہ اسلام شے بروبار داخل شئی دی اسلام کیما حکمینا اللہ رسول بیان کری دی پاغا بندی پیرا عمل وکئی دانا چی پہ دین شے کیم شای سوکاوی آغا سڑائی منی چی کیم گرون وی آغا سڑائی پریجدی چی کیم دے زړه دے واسه طبیعت وی توی آغا شای کو چی کیم زړه وی توی کیا مکا آغا نکو نا اللہ فرمائی کہ بروبار کا گرون وی کا آسو کاوی پیرا اللہ گوڑی. بیا اللہ فرمائی کہ دے شیطون پا قدمی بندے مدری مئی یعنی شیطون چې په کوم الیار باندې لوټ شوی دا په هغه الیار باندې تس مادری مای ویلې چې دا شیطون چې دا په تحقیق سره دا شیطون د انسان جواد دشمن دا. بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم بالکل مومن کے دائی نشی یو پتوشے یو دے تسے نا آغا مومن کے دائی نشی حتی تر ایغا وقت پیرے یحب لأخیه چه خوشوی آغا شای چه خپل وریر ما آغا یحب لنفسی چه کی مخپل ذون تا خوشوی آبی دے بل وریر تا خوشوی یعنی دا سڑای مومن کے دائی نشی که چیر دا صفات پدشی وینا. دے مویدت منی نن بیان شی معاملات متعلق میجا آغا موجودو
فقہ حنفی د مشتس کی مذہب دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مذہب دا دیتا حنفی مذہب یای ادیگه د مذهب شي یو کتاب دا چې ایتا الهدایه ویایي د فقه حنفی په مذهب شي یو کتاب دا چې کله علما علم کو دا په درجه شي ویایي نو ایتا الهدایه ویایي دا په سلویر جلد باندې مشتمل کتاب دا یعنی د اول جلد چې کیم دا پاغش مصنف رحمت الله علیه عبادت چې سمرا دي دا ټول یې په د اول جلد شه ذکر شوی دي یعنی د المنظم متعلق زکات متعلق د حج متعلق دا سمرا عبادتینا دي د ټول عبادت ذکر یې په اول جلد شه کړی دا دانا کیم درې جلد نه دي دویم جلد شو دریم جلد شو سلورم جلد شو دا درې جلد شي مکمل د معاملات بیان دا یعنی د عبادت بیان کام دا د معاملات بیان جوتا خدا من علماء ډېر خبرې کړې دي نو دینه معلومه شوه چې عبادت اهم ده خو په عبادت نه لوی او چات شای چې هغه معاملات دي هغه په دینه عالیه اهم شای ده مش خونن عبادت ته ذکر زیر ور کوي چې په کیمه طریقه وی چې مش عبادت وکي 15 وخت میس په جمع باندې وکي زکات ویر کی اینا بد حج ادا کی نانا کیم عبادت کی اسمی ندی آمیش وکی خویر سارا معاملات تمیش بالکل توجہ نہ دویر کریے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پخپل از مناشه دا چې کلا امیر المؤمنین وو بادشاہ وو دیتا یوا واقعا مخشر غلا چې یوا کاس مدعی دعوا کړی و بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تو فرمیل مدعی ته ویل چې مدعی تو د دعوا کړی دو تب دعا کا سن گوایون رولی چې کلا هغه دعا کا سن گوایون رو استل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو پېژندلو دا یو نه پېژندلو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تو فرمایل چې دا یو خو ځپ جانا کې دا سکادا دا دیندارای دا دا د اګوی کله قابل دا خدا بل چې کیم دا خو ځنه پېژانا آیا ته پېژنې مدعی وی تو چې زه پېژانا دا دیندارای دا او سکادا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تا فرمائی سوی تا ویائی چود اللہ بندہ اے دیغ سانی سرا تو چیرتا پا گوان شے زندگی تیرا کڑی دو گوان دی تیب دے کڑی دا وی سرا ایک سڑی وی تا ہوئی مدعی وی تا وی چی اے امیر المؤمنین زی دیغ سڑی پا گوان شنے پتے شوائی بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تا فرمائی چې چیرته په سفر باندې وسره لړی چې سفر دې وسره کړی وی عمر فاروق رضی الله عنه دا کله وی ته ویل عام دعی وی ته وی چې جی نا ز په سفر یې نه وسره لړ شوی دریم مر باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی ته وی چې چیرته دې دغه سړي سره کاروبار دې کړی دا لین دین دے کاروبار به سره کړی دا خرڅول او کوستل دے سره کړی دی عام مدعی وته وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اے مخ دې سره لین دین سود موضوع نه دو کړی خرڅول او کوستل مې نه دی کړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وته فرمای چې د الله بندا کې دایشي دغه سړی تو په منځ باندې دلوي جماعت نه وروتلې وی کنه وی چې ویرینا دغه سړی جماعت شي مینس کو جماعت نه وروتلو مرید لیدا
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې نه نه په دا پیر نه دو چې دا غنمیز کو دا پیر نه چې دا په جماعت نه وروتلو ا دغه سړي سره لین دین په چار دا چا دا په خرڅونه او خوستل شي سرنګ دا په کاروبار شي سرنګ دا د مسلمان سره گاونډي تیب شي سرنګ دا د مسلمان سره په سفر شي سرنګ دا هغه نه پته لګي نو مې عزت منی نو عبادت ته کوشش پچار د زکا امیش په دین اسلام شه حقوق په دوا قسم دي غانا یو ته حقوق الله وی بل ته حقوق العباد وی حقوق الله مشت سپیژنې چې هغه عبادتینا چې الله په مش باندې حق تا چې دا به هم حقي لکه من شو پنځه وخت په مش باندې الله طرف نه فرض ده زکات شو چې کله مالدار وي په کول شی یو ورته ورکول په تو باندې فرض دي حج شو په کول شی یو ورته په تو باندې فرض دي چې ته به حج ادا کوي چې ته مالدار وي نو معاملات یو داسې شای دا چې دا په کول شی نه هر ورځ انسان ته د ضرورت وي غریب ته د ضرورت ته ودون ته د ضرورت ته هر سړی ته دغه سره نوس ویلوړ دا نو مې دتمنه اخی میشتوس په دا خبره ورېدلې وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث تا چې د شهید لوی مقام دا دامرا لوی مقام یې دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای یغفروا للشهید کل ذنب الا الدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی یغفروا للشهیدین اے شهید دے پر به او بخشل شي کل ذنب سمرا گناہ نه کړی وی الله پاک په هر څه به معاف کو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا الدین قرض الله نه معاف کوي مگر کار صدا اب الله نه معاف کوي کله قیامت پورې باندې شهید ته الله کی مقام مر کوي چې کله د الله دین دے پر ځن قربان کو ځن ختم کو قربانی وکو بیا د حدیث شردریمی چې هغه روح فرشته اوخلی په جنت شنه مرغی دی هغه په جزیره شیخشیش دی بیا دا مرغی په جنت شه پاو ګرځي جنت میں وته کې خوري دا شهید به خوان ونو خلی مذهب ونو خلی لکه یو سړی په هلیکوپټر شه نوسوي او ګڼ په دا پوس ګرځي او د مځکه باندې پوس ګرځي داس په خوان ونو خلی شهید روخه چې کیم دا خوان دو خلی په جنت شه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هر ګناه به الله معاف کوي او کسا قرض به الله نه معاف کوي کار صدا مش کچره سوچ وکي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته به کله جنازه روغلا چې یا رسول الله په دمه د جنازه وکا بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله جنازه و ته وروړه ای جنازه خلق نه به پښتنه وکړه چې هل علی دین آیا په دې باندې چا کار شتا په دې باندې چا کار ځاشتا بیا به جکنا د صحابه کرام وی توویل چې یا رسول الله شتای بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به وی توویل چې کار شاور بوندی وی مول دولت یې شتا چې د مول دولت نه اقرضا خلاص کو اقرضا ویر کو بیا جکنا وی ته به وی چې ای دي شتای بیا هغه نه به مول دولت نه به اقرضا ویر کړه اینا بعد به جنازه په وکړه او چې کنه به چا قرضام ور باندې خو دې سره به مول دولت نه وو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به سوي ته ویل صلوا علی صاحبکم په دام باندې ارمین دا وکړو په توشه کې ملګری وي په دام باندې میز دا وکړو جنوزي میز دا وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په باندې مين نکړو سوچ کای
ای پیغمبر علیه صلات و سلام په زمانه شي مسلمون به پیغمبر ته رغلو صحابي به رغلو جنازه به وروړه ای پیغمبر علیه صلات و سلام به پوښتنه کړه چې آیا چا قرضه شته ایشته قرضه ورکوي قرضه به مول نه ورکړه چې نوې پیسې وسره نبی علیه صلات و سلام به ورته وویل چې لوړ شي په توس چې خپل یو کس په دوی باندې مینځ وکړي ګپې باندې به مینځ بل چا وخورو دا ویلي د مویدت منه دا خو د قرضې متعلق خبره ده یو سړی د کونډې د یتیم حق وایي یو سړی د غریب د مسکین حق وایي د مویدت منه اخو په دینه سخت ګناه ده دا خو د قرض خبره ده اخو د ارومه خبره ده بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث فرمایي چې یو وخت صحابه کرام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې او صحابه کرام مل مفلس آیا تاسو مفلس سړی په جنای مفلس ته شي تویای بیا صحابه کرام وی ته فرمایل چې یا رسول الله مفلس ویل نه میږي په جنای مفلس دې ته ویای چې من لا درهم له ولا متاع چې دا سړی وي چې اسره نه درهم وي او نه سامان به سره وي زندگی سامان نه وي سره پیسې دولتی نه وي سره بالکل غریب مسکین وي دې ته سویای دې ته مفلس وي غریب ته وي چې نه پیسې نه درهم به سره وي نه سامان به سره وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې نه مفلس دې ته نشي ویل چې زه دې ته وشیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تو فرمایل چې یو سړی به روشي قیامت په ورځ باندې خدام را نیک اعمال به کړي وي چې د غره برابر نیک اعمال به وروړي المنزینا رجه زکوتینا حجینا تلاوتینا ذکرینا دام را نیک اعمال به کړي وي چې هر یو سړی به وي چای هاي دا نیک عمل چې ما دې مونږ کړی وای کسا لکه نن سبو چا سره خپلای غړای وي نو وای غړای روزي کنه نو وای مډل وي اسی کیو وین وای الله چې دغه د غړای خدای متارو کړی وای یا دغه د بنگلا خدای متارو کړی وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې چې کله دغه انسان دامر نیک عمل وروړي چې کله ریوړي هر سړی به وي چې هاي چې دا نیک عمل د ما داس کړی وای او وی چې په داغه شي یو کاتور به ولګیږي لوی کاتور به ولګیږي یک کاتور نه به یو سړی روزي الله په دربار شي به حاضر شي چې یا الله نن ته انصاف ورزو یا نه مسره خو انصاف وکا ته شي انصاف دې سره وکا دا انصاف دې سره وکا چې یا الله په دنیا شي ایم غیبت کړی دا یا الله په دنیا شي بل به روشي ایم شي ماته کړی دا بل به وي په موشه شیطانات کړی دا بل به روشي کونډه یتیم به روشي چې د مو حق ولای دا یو بار دریمی دغه انسان نیک عمل به رخصتل شي اغه کاست اکاتور ولته به ورکول شي نیک عمل به رخلی ونا کموي به چا سیمنا د غره برابر نیک عمل آی کړي وي آب ټول ختم شي بیا به په د کاتور پوتی وي آب وي توي چې یا الله انصاف وکا الله وي چې مخه پکې زبردست انصاف کا الله پاک بیا ولګیږي आधे खाल के गुनाही नेक अमल भी न कि वेरी को आधे खाल के गुनाही न बे रोखली और यदि इंसान आधे नेक अमल पजई बंदे बे वर्तावल शी आधे नेक अमल पजई बंदे खाल के दे गुनाहे लोई अंबार बे वलगी जी चकला आगा अंबार वलगी जी देना बदा सुप पे ख़त्म शी अल्लाह तरफ न बे तौविल शी के इंसाना वर्सा जहन्नम था अल्लाह आ खलक چاویلی چای کې دمه نیک عمل ما کړی وای ا نیک اعمال په ځای باندې به د بعد عمل غره برابر انبار به جهنم ته ځون سره ایسی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې دا مفلس تا دا غریب دا نن سبا خو مش تیور وی چایا د کونډې د یتیم حق سرنګ وای سرنګ میز دا مسلمان دا غیشه سرنګ وخوري آیا دا مسلمان دا حق ز سرنګ وایا آیا دا پیسې خو مسره دمه تنخوا ملويږي ا دینه یو تایز سمره جوړه کا
او دا سوچ مې نه دا کړی چې آیا قیامت پورې باندې پیغمبر ویلي دي دا خبره کړې دو چې مفلس هغه دا چې دا انبار به وروړي د نیک عمله په عبادت په وروړي او عبادت په ختم شي په ځای به ګناه انبار وته ولګي ویلې چې حقوق العباد سے به ګوته والی وي. نو دی وجنه مېدت منه امام زهبي رحمت الله علیه لوی امام ته شوی دا یو کتاب دا الکبائر دې کتاب دا پاشي لیکلی دي چې یو بزرګو په خیب شي چاولې دلو وی چې په ابزر باندې الله طرف نه عذاب لګیاو بیا چې کله دا ابزرګي په خیب شي ولیدلو بیا داغه ابزر نه پښتنه کو د سړی پښتنه وینا کو چې او بزرګا او امام تخلوی بزرګي خاوند وي نو د عذاب الله ویل در کوي چې بزرګ وي ته ویل امام زهبي رحمت الله علیه لیکي چې بزرګ وي ته ویل چې نه مې 10 عمل نه دي کړی یو عمل مې کړی دا چانه مې واستن خوستلی واستن سوستن چې د حته بغندي استن مې ونه خوستا همون استن ویرا شوا مرشوا وی چې الله پاک ای غضب سر کوي ایواستن انا ویرا شوا ارپوت شوا او کچری یو سړی وي ته نوس وي دغه تا چایا په کومه طریقه زشي کول او جربه ول وکا ای به سان جامي دې بزر سره الله داس کو بیا مشر به الله سکو. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه تاریخ بغداد شي دې کتاب دا پاغه شی یو واقعیا لیکل دي ویای چې دا د بغداد نه لړو مروه ته د صفا مروه سوي مکه مکرمه شي عرفات بن په بیت الله ته شریف باندې چکر لګول دي صفا مروه شي منډه وال دي په دا مروه شي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه یو کلام چانه خوستو کلام سوي د دغه والا اکړ کی والا کلام څه حدیث په لیکلو چې کله بنا وې خوستو بنا ویر شو ایغه زینا د سعودیا د مکینا مروینا غسړای لړو بغداد ته عبد الله ابن مبارک رحمت الله چې کله لړو پانډه خلاص کړه وې قتل چې وای دا یو کلام دا آی د خو مود مروی په مقام شي په غزای شي چنه وستلای دا د ایغه زینا د بغداد نه بیا مزال وکړو راون شو په شه مزل وی بیت الله شریف ته رغلو په مرواشه سړی کتلو کلام بیا ور کړو چې دا سنوي چې الله متمر ګرو ولی کمار ګرو غلو دا کلام مسروي زب الله تاسو جو ور کوم چای تو کلام خو ستلای دا نو مخشه خلک دمه خیال ستلای دا دیری پای د عرومي د خارج دامره احتیاط کړی دا میج احتیاط کړی دا اوان مون دا کړی بیا بل نه دا کړی سا عجیب لبا لگیا دو قسم دو که قیامت تو رزروغ لا خدا میش عبادتی نا کی المنزی نا کی تلاواتی نا کی بیا زن خدا سیا دی پیوا پا ضرب عذب چه کلا ختم شو بیا واپسی وا پیوا زی بونده زپلن کوش شو نوسوا بیا چه کلا نوسوا پیوا زی بونده راون وی آکاس وی تا کچھ مسر دونا دو قسم وی تا وکلو چه یتیمون دیا سره تا وڑا ما کا گزارا وکا وی چې نا میش به سخري حکیم کمیشن اخو یو کوستو زیوته نارا پښه خوسته یمو چې کله پښتنه وکړه چې دا څنګه یې دا وی چې سودا خو دم د ریټ خپل دا ود نارا دیوتای جوب خرچا دو اور ټیم ډیوټي دو قسم په خدای الله پاک په دامن سړی کیری نه جوړ کو بنگلې په جوړې کو دلې خو قیامت پورې باندې قسم دو په داغه باندې دنیا شه به زمان به خوشی پکو ته ته به الله عذاب درکوي چې سیمنا دی وګټلې سیمرا ایوي وی په ایسو بشي تا دې سړای دې کونډه سره یوتای وکو سړای دې یتیم سره یوتای وکو سړای دې غریب سره یوتای وکو سړای دې پګل سره غا وکو خپل پردي سره غا وکو ایوي وی په ایسو بکیږي بیا مو سوچ کړو وې تا کوی چې میش به سخوري بیا نه بعد مو پزړه شو چې وته ویا چې ته به تنخواه نه خوري تو ته خو سرکار تنخواه در کوي آیو خو د خپل قانون وی اخو لاگو کوا او بل به سره زون ته خرچا نه را پښو بسلا ایک اسام می ټکړو مت به تیر کړي یا الله
یا الله د عذاب چې رونی شي مت یو عذاب تیر شو چې نه عذاب نه رونی شي ډېر احتیاط پچار دا چې می سمره پرهیز وکي آینده امام عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه بغداد نه سفر کو مروه ته سعودیه ته دی په پښه باندې ایو کلام مر کوي امیش دا کچره داس کی اول زای بیا بلبل نو ډیر احتیاط بچار دا سړی کینا جوړ کو بنگله جوړ کو قسم د په انسان باندې الله وبوسی الله بسری دی په داسه خلق باندې الله د میش داسه غنا وسوتی یا الله میش ګنا معاف کی یا الله ټول مت مسلمان ګنا معاف کی یا الله حضر مجمع شه تا څه قسم حاجت نه وی یا الله خدای پیرای کی مشکلات نه وی یا الله په خوشی باندې یا الله بدل کی او یا الله میشتا په پیرا دین باندې عمل توفیق خدا پاک میشتا نصیب کی او یا الله خدا میش د حرم د خارج نه خدا په کمیج وسوتی او یا الله خدا تم میشتا خدا د استخجار هدایت وکي او یا الله میش صح غننګوري یا الله میش ګونه ته یا الله ما وکسي یا الله میش ګونه اینا په خپل دست قدرت سره په نکي باندې بدل کی نن غي زادي کوي امید د جماعت شي پیندش په جو وکاسون د جماعت ډېر خدمات یو وکړو صفوی وکړه مکمل ډېر سالویر گھنٹے 3 گھنٹے ایک کسونه چې تا خدمت کړی یا الله په دنیا آخرت سے بل دی نصیب کی یا الله خدای پاکا تو یا الله چې سیک جمتینا بدوی خدا صفا کوي خدمات کو ته یا الله خدا کرین عبادت کی او یا الله ته دې مش په حال باندې یا الله رحم کی یا الله مش په علاقه سے امن ورولې امن یا الله قائم دې یا الله وګرځي الحمدلله رب العالمین.